أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين سورة بقرة آيات نمبر 250 فهزموهم ندوی هغه مات کړل هغوی ته شکست ورکړي بإذن الله د الله تعالی په حکم وقتل او قتل کړي داود عليه السلام جالوت وعطاه الله ورکړي دلر الله عز وجل الملك فاچهي والحكمة او نبوت وعلمه وروي شو دلر مما هغت يشاء چې الله عز وجل وشد ولولا دفع الله الناس كشير نوي دفع كول د الله تعالى الناس دخلق بعضهم د بعض ببعض فبعض لفسدت الارض خاب مزك فاسد سوي ولكن الله لكن الله عز وجل ذو فضل خاوند د فضل دی علی العالمین پر عالمونو باندې یو خبره پرون د تابوت په ارتباط باندې و چې دا 248 نمبر آیات چې وقال لهم نبيهم ان آیه ملکه ان یاتیکم التابوت فيه سکینه د تابوت په ارتباط باندې مفسرین لیکلي دي چې دا یو صندوق او دا صندوق د حضرت هارون علیہ السلام او د موسی علیہ السلام ځینی ملبوسات او د موسی علیہ السلام لکړه او ځینی نور داس شان پکشي کېو دا د برکت صندوق دا چې بل کوم چا سره وو د مسلمانانو د پاره بدا هغه تمامې دي او د کافرانو د پاره بد تکلیف باعث ګرځي په داسې اندازه باندې چې په کومه علاقه کې به دا تابوت پروت و او علاقه به د کافرانو نو الته به په هغوی باندې وبا او پریشانی راتلل بیا الله عز وجل دا د عمالقو په علاقه کې په بیت المقدس کې پروت بیت المقدس د عمالقو نو کله چې په هغوی باندې وبا راغله او په پریشانی اخته سوه تقریبا 15 شهره هغه د دې تابوت په وجه باندې پای ویران سوي و نو دا تابوت پر یو دوه غیانو باندې کلک وتړي او بیا یې دا غیان د باندې لک ملائکه او هغه غیان سیده د تالوت کور تراور سوي نو دا د هغه د پاره هغه علامه سو د پاشهي د الله تعالی د طرف د دې څخه مفسرینو پر دې شی باندې استدلال کړی دي چې د بزرګانو په آثار باندې تبرک حاصلول دا رواج اصل کې خو خبره دا مسله اختلافي مسله ده یو ډله د علماو تبرک به آثار الصالحین دا نه مني او یو ډله یې مني زموږ د دیوبند علماو او د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب رائے ده چې تبرک به آثار الصالحین دا جائز دي او داسته البته د هغه صالحینو چې د هغوی صلاح او علمیت هغه یقیني معلوم وي او په هغه شأنو کې چې په شریعت کې د هغو څخه تبرک اخیستل دا رواوي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څخه داسې ډېر احادیث روایت شوي دي چې صحابه کرامو د هغه په آثارو تبرک حاصلاوه زیات احادیث په دې باره کې شته او ډیر بهترین کتاب د عربو یو عالم لیکلی دی التبرک الممنوع والتبرک المشروع پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د حنین د فتح څورسته جعرانه تراغلی او په هغه شپه باندې بیا مکه مکرمه ته رالی کعبه شریف ته د عمره د پاره نو دوه صحابه کرامو ته په یو پیاله کې وبور کړي او وښیي د پیغمبر علیه السلام د خلیه صفات سوی او به نو شاته ام سلمہ رضی الله عنها ولاړه هغه ورته ویل چې د خپل مور د پاره هم یو څه پریږدي د دې حدیث څخه دا ثابت اسول چې پیغمبر علیه السلام په فاتسو شانو باندې صحابه کرامو برکت حاصلاوه دا غسی
یو بل حدیث کې راځي چې د پیغمبر علی السلام د ژیري مبارک ورشتو دا یو صحابي په یو لوش کې اچولې و چې کوم څوک به مریضان سو نو هغه لوش ته به وګور واچولې او د هغه څخه به بیا دا اوبه اخل ګچشلې او الله تعالی به شفا ورکول. ډېر داسې واقعات دا راغلي. البته د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څخه ما سوا د عام امت په افرادو کې اختلاف دی. ځینې علما وایي چې د عام امت یعنی د علما او صالحینو په آثار باندې تبرک حاصلول دا جائز دي که ناجائز. نو یو ډله د علما وایي چې دا جائز دي ځکه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په آثار باندې تبرک دا ثابت شو، نو د نور صالحانو په آثار باندې تبرک حاصلول دا جائز دي. مثلا دا غول غوټه ده یا د هغو کالی دي او یا د هغو داسې یو شی چې د هغه د وجود سره لګېدلی وي، دا د تبرک په نیت باندې د برکت په نیت باندې د ځان سره ایښودل دا روان. دا چې سړی مړ شي بیا وروسته د هغه څه تبرکات حاصلول دا جائز دي که ناجائز؟ نو په دې باندې زموږ د احناف علماو فتوا دا ده چې دا جائز نه دي. یعنی بیا به د مړي څه تبرکات څوک نه حاصلوي چې خلک پټوان یا بل شی ورباندې موږي. د چې په ژوند کې کوم شی استعمال کړی دی هغه د تبرک د پاره استعمالېدای شي، ولی چې اصل خبره د انسان په اعمالو کې ده او اعمال د خپل ژوند کې کول. نو دا برکت چې په کوم شي کې راتلی دا د اعمالو په وجه راتلی دی چې وصفات سو نورې نو د اعمالو سلسله ختم سوله. نو په دې اعتبار باندې د قبر سو تبرک حاصلول او یا چې مرسي پر مخ او پر سر باندې شعان او مجل دا بیا منع دي، دا بیا جائز نه دي. فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت. فهزموهم نو دوی هغه ته شکست ورکړي، یعنی دا لږو کسانو هغوی ته شکست ورکړي باذن الله د الله تعالی په اذن او په حکم باندې، یعنی د الله تعالی دا خوښه و چې هغوی ته ماته ورکړي که څه هم هغوی ډېر و او قوي و. وقتل داوود جالوت او قتل کړي داوود علیه السلام جالوت یې قتل کړي چې د دې عمالقه و کومندانو. او په دغه وخت کې لا داوود علیه السلام ته نبوت نه ورکړل شوی. وعطاه الله او ورکی ورسته تر دې چې جالوت یې قتل کړي د دې څه زمانه ورسته ورکی اغلره الله عز وجل الملک حکومت والحکمت او نبوت وعلمه او ورویش ودل مما لهغه څنګه یشاء چې غشتله الله عز وجل چې څه غشتنه واغې وروش ودل لکه بغیر آلاتو د زغرو جوړول د حیواناتو خبري اوریدل او هغه پوهېدل دا حضرت داود علیه السلام ته پروښودل شو او وسپنه ورته نرمه شو. ولولا دفع الله الناس د جهاد حکمت بیانې چې دا جهاد ولی فرض عین دی او په بعض اوقاتو کې او ولی فرض کفایه دی په عمومي اوقاتو کې حکمت د جهاد بیانې. ولولا دفع الله کشیر نوای دفع کول د الله تعالی د طرفه الناس د خلقو بعضهم د بعضو د دوی ببعضن فبعضو سره کچیر الله تعالی بعض انسانان په بعضو انسانانو نه دفع کولای، یعنی در مابین جنگ نه کېدلای، جهاد نه وای. لفسدت الارض خامخابم زکه فاسده سوی وای. ولولا دفع الله الناس کچیر نوای دفع الله د الله تعالی دفع کول الناس د خلقو چې مفسدان دي بعضهم د بعضو د دې مفسدانو به بعضن فبعضو چې مصلحان دي، یعنی که په مصلحو انسانانو د دې فاسد انسانانو مقابله نه کېدلای د جهاد امر نه وای. لفسدت الارض خامخابم زکه فاسده سوی وای، زکه به ضرور فاسده سوی وای. یعنی مصلحینو ته پر مفسدینو موږ که غلبه نه ورکولای او داسې نه کېدلای نو فساد به خامخا راغلی. نو په دې سره موږ دا جهاد امر فرض کړي او دا حکم پر دې خپلو بندگانو باندې کښېښودی چې دا حکمت دوی ته معلوم سي چې دا جهاد دا دغه غرض او دغه مقصد دپاره فرض کړل شوي. دا ښکاره خبره ده چې سړی وګوري په دنیا کې
فساد او فسق فجور فحشاء دا څومره زیاته کدا علما نه او زور نه جهاد نه نو بیا خو به ټول خلک فاسد شي. یعنی څومره چې زموږ د زمانه څخه مخکې زمانه او مسلمانانو کې ایمانی قوت او غیرت زیات وو، جهادونه و نو فسادات دون نه و. څومره چې د جهاد احکامات پاتې کیږي په خلکو کې د الله تعالی د عظیم امر پاتې کیږي نو خلک ورځ په ورځ په فسادات او په فحشاو کې لوي. اخر یو دیندار سړی هم خپل ځان د ګناهونو څخه نشي ساتلی. که یو ساتي د خپل اولادونو حفاظت نشي کولای، د خپل بچانو حفاظت نشي کولای. نو دا د جهاد برکت دی چې دا جهاد الله تعالی پر بندگانو باندې فرض کړی دی. دا یې حکمت الله تعالی بیان. لفسدت الارض خامخا بدام ذکر فاسده سوی وای ولكن الله لیکن الله عز وجل ذو فضل خاوند فضل دی على العالمین پر عالمیانو باندې چې وقتن فوقتن پر بندگانو باندې جهاد فرض کوي او د دې د اصلاح لپاره مختلف اصول ورته وضع کوي. د دې واقعې چې دلته ذکر شو په دې کې اصل کې یو خو د جهاد تایید رالی چې تاسو ګورئ دا جهاد دا د الله تعالی د طرفه یو امر دی او په دې کې تاسو دا مدار د دې مګنی چې کډیر واس کامیاب کیږي به کلر واس ناکام کیږي به، بلکې اصلي خبره په استقلال په کلک عزم او په سینیت پورې مربوط ده. که تاسو کې استقلال او عزم او نیتونه مصالح و لږ کسان به بیا پر ډیرو کسانو باندې غالب شي. لکه دې واقعه کې چې دا دی حضرت داود علیه السلام او د طالوت په مشرۍ کې چې طالوت یې مشر په ډیرو لږ کسانو سره پر ډیرو زیاتو کسانو باندې غلبه حاصل کړه او فتح الله تعالی ور نصیب. نو یو خدا چې مؤمن امت ته د دې فکر ورکول دي چې تاسو په دې باندې همیشه مدو کوي چې موږ لږیو یا زموږ سره اسباب ودا شي نشته، بلکې دا ضروری ده چې تاسو استقلال عزم او سینیت ولري. الله عز وجل به تاسو ته نصرت او کومک درکړي. دوه خبره داراله چې همیشه په داسې وختو کې چې کله د فتح او د جهاد आवाज وي او ظاهرا د غنیمتونو خبره وي نو ډیر خلک په دا وخت کې را پیدا کیږي. نو په دا وخت کې ډیر خلک چې را پیدا کیږي دا وی د لپاره دا ضروری ده چې داسې یو امتحان راشي چې هغه خبيث او طيب سره جلاس دا چې هر یو ځان ته بیا منصب غواړي او جلا رتبه غواړي. نو په حالت کې د مشکل یواري امتحان کچ ودا د مشکل په وخت کې هم ثابت قدم دي کنه دي. نو الله تعالی د دې لپاره دا شرط کړل چې تاسو بد دا ولې څخه وبنه شي سره د دې چې انتهایی تند هم او مختشیخ او بمر رواني دي. اوس دلته دې امتحان کړل کیږي چې او د تاسو دلته د نفس مقابله کوي کې نه کوي. نو چا چې وښلې هغه تباسو، چا چې هغه څلور اندازه وښلې هغه کامیاب شو، او چا چې بالکل ونه وښلې هغه انتهایی زیات کامیاب شو. نو واکه درې قسم انسانان پیدا شو. یو کاملین انسانان، کاملین هغه چې یو څکه هم ونه وښلې، یو چې یو اکمل انسانان و یعنی یو کامل دی یو اکمل دی. اکمل انتهایی زیات کامل. نو یو اکمل انسانان و دا هغه خلک و چې یو څاس کې مونږ او یو کاملین و هغه چې هغه لږ اندازه وچه او یو و ناقصین اناقص انسانان و چې دا وبې وچه. نو د کاملینو کمال داو چې په حالت کې د جنگ دا خبره مونږ کړ چې الله موږ لږیو. هغه لږ کامل کسان هغه چې د مقابله په وخت کې دا ویل چې نن خو موږ طاقت نه لرو چې د جالوت مقابله وکړو، او چې کم کاملین واغو دا ویل چې ډیر ځله یو کوچنی جماعت پر لوی جماعت غالب راځي. انا کسین پراغه ځای پات اسو. نو دا لازمي ده چې دغه مشکلات په وخت کې سړی د خلکو امتحان واخلي. خدای امتحان دا خپل ځان ته مراحل لري، بنده یې نشي ټاکلی. ځکه نو الله تعالی مختلف حالات په انسانانو راولي، کله فتح وي، کله ناکامي وي ظاهرا، کله بندونه وي، کله نور مشکلات وي. نو چې د مقاصد دنیوي د پاره څوک ولاړ وي هغه بار شاته کیږي، هغه پاک او مخلص خلق پاته کیږي. نو الله عزوجل بیا د هغوی پر لاس باندې فتح هم راولي.
تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آیات الله دغد الله تعالی آیاتنا دی نتلوها مجھے تلاوتو دا آیاتنا علیک فرتابانی بالحق پر اشتیاسر وإنك او یقینا لمن المرسلین دا رسولانو سخیم. تلك آیات الله د دې آیات تمخ کې آیات سره ربط دادی چې په دې آیات کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ده او اثبات د رسالت دی. هغه دا چې تامخ کني واقعا و دې خپل قوم ته بیان کړه، نو دا چې دی ورته بیان کړل تا نه د کوم استاد صدا اورېدلې نه دې په کوم کتاب کې لیدلې او کې صدې هم رښتینی ټکی په ټکی څنګه چې پیښ واغه سي دې بیان کړه. نو د دې خلکو بستا په خلاف باندې اوس یو قسم او بل قسم خبري راځي. نو موږ د آیاتونو تا وایو او تا ته درکو په دې سره ستانه نبوت ثابتو او ته یقیني د رسولانو څخه یې، یعنی دا ستانه لپاره یو معجزه ده. یعنی کوم آیاتونه چې موږ تاسو ته تلاوت کړل چې هغه کې مذکوره واقعا و تلک آیات الله دغه د الله تعالی آیاتونه دي نتلوها موږ تلاوتو علیک فرتابنی بالحق پر اشتیا سره او د دې څخه ستانه نبوت ثابت سو وإنك يقينا أنت لمن المرسلين. تد رسولان څخه چې نبوت ثابت سنو دام ثابت سو چې ته د رسولان څخه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل دغ رسولان فضلنا فضیلت کړي دي موږ بعضهم بعض لرا على بعض فر بعض باندې منهم بعض دا وی څخه من هغه څوک دی کلم الله چې خبرې کړې دي دا غسره الله عز وجل ورفع بعضهم درجات او بلند کړي دي بعضهم د بعضو درجات واتینا مجور کړي دي عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم علیه السلام ته البینات واضح دلائل وعیدناه او تائید مو وکړي داغه بروح القدس فجبرائیل علیه السلام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ده چې دا انبیاء علیهم السلام کې هم مجدن ته پر ځینو باندې فضیلت ورکړي. نو کله چې ته د رسولانو څخه سوې نو تلك الرسل دغه رسولان چې مخکې فإنك لمن المرسلین کې ذکر سو دغه رسولانو کې فضلنا بعضهم على بعض بعض لرموج فضیلت پر کړی دی على بعض پر بعض باندې. مثلا منهم بعض دا وی څخه من هغه کسان دي کلم الله چې الله تعالی دا وی سره خبرې کړې دي بلا واسطه ملک، چې ملک په مابین کې نو بلا واسطه خبرې سوي مراد ورته موسی علیہ السلام. ورفع بعضهم او بلند کړي دي بعضهم بعض لره درجات په اعلی مقاماتو کې. واتینا موږ ورکړي عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم ته البینات واضح دلائل یعنی معجزات وایدناه او تائید مو وکړي د هغه بروح القدس په جبرائیل علیه السلام چې هر وخت د يهودو څخه د حفاظت لپاره ملګری. اوس یو سوال دلته دارا نقل کیږي سورۃ شورا راوړوي آیات نمبر 150. سورۃ شورا دا په 25مه سپاره کې راځي 150 نمبر آیات. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. وما كان او نشای یعنی امکان نه لري لبشر یو بشر لره ان يكلمه الله تعالی تعالی دا غسر خبري وکي الا وحيا مگر وحي، یعنی الله تعالی سیدا مخامخ خبري نو سره کوي الا وحيا مگر وحي ورتراسي او من وراء حجاب یا د حجاب تر شا خبري سره کوي او يرسل رسولا یا ليجيب یو ملکه یوحي چې هغه بیا وحي ورته کوي باذنه ما يشاء دا الله په اجازه کم چې الله یې اراده لري. یقینا الله عز وجل لی او د حکمت خاون. نو دل تراغلی چې وا ما کان لبشر ان یکلمه الله، یو بشر لره د دې امکان مستجد الله سره خبري او دل تعالی فرمایي چې ومنهم من کلم الله، بعض داسې انبیاء او چې د الله عز وجل سره خبري وکړي. سوال کوم سر خلاص
جواب یې دا دی چې بلا واسطه ملک په دنیا کې د هیڅ پیغمبر سره بلا واسطه ملک په دنیا کې د پیغمبرانو سره د زینو سره خبرې سوي دي او د زینو سره نه دي سوي، البته بلا حجاب نه دي سوي. نو دا چې الله فرمایي چې ومنهم من کلم الله، بعض د انبیاء څخه هغه دي چې الله تعالی سره خبرې کړي بلا واسطه ملک یې سره کړي دي، خو حجاب وو په مابین کې، بلا حجاب په دنیا کې خبرې نه کیږي. نو الله تعالی ته فرمایي چې دا خبرې ک الله تعالی د کوم پیغمبر سره کوي، دا سورۃ شورا کې چې راځي یا ملک او سره ملګری وي او واسطه د ملکی وي، او یا حجاب په مابین کې وي، بل حجاب خبرې نه کیږي. نو دلته ترجمه دا چې الله تعالی سره خبرې کړي دي بلا واسطه ملک خو نو، البته حجاب وو. نو د دواړو آیاتو تر مابین تعارض نه راځي. او دومره خبره ده چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صدا سي احادیث منقول دي چې هغه فرمایي چې یو پیغمبر پر بل باندې افضل نه دی، او دلته دا دی الله تعالی فرمایي چې موږ دینو ته پر دینو باندې فضیلت پر کړی. مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث منقول دی فرمائی لا اقول ان احدا افضل من یونس ابن متى ولا تخيروني على موسى، زدانا وایم ان احدا چې یو څوک دی افضل وی من یونس ابن متى تر حضرت یونس ابن متى علیہ السلام دی څوک افضل وی، ولا تخيروني او تاسو ما افضل مګنی علی موسی پر موسی علیہ السلام باندې. بل حدیث کی راضی لا تفضلوا بین انبیاء الله، دا الله تعالی د انبیاء تر مابین یو بل ته فضیلت مسرور کوي. او بل ځای راضی چې لا تخیرونی علی موسی، تاسو ما پر موسی علیہ السلام مختار مګنی غوړه می مور باندې غنی. او دلته د دې آیات څخه معلومی دي چې موږ بعضو ته پر بعضو باندې فضیلت ورکړي. دې دوا جواب دی. یو جواب ادا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا و فرمایل چې تاسو ماته پر بل چا باندې فضیلت مرا کوي. پدې کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د هغه وخت خبره ده چې دته د دې علم نو ورکړل سوی چې دای پر نور انبیا افضل، یعنی دا مخ کې تر دې چې پیغمبر علیه السلام ته علم نو ورکړل سوی، کله چې بیا علم ورکړل سو داغه څورسته بیا د دې اظهارم کړي چې انا سید ولد آدم ولا فخری، چې زه د آدم علیه السلام د اولادونو سردار یم او په دې باندې فخر نه کوم. دا د حدیث د مسلم حدیث دی. نو دا د دې حدیث څخه دا معلومه سول چې پیغمبر علیه السلام د خپل ځان فضیلت بیان کړي. نو دا هغه وخت ودا خبره چې پیغمبر علیه السلام ته علم د دې نور ورکړل سوی چې دای پر نور افضل دي. او دا چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لا تفضلوا بین الانبیاء، تاسو فضیلت مراولي په مابین کې د انبیاء، او مطلب دا چې بلا دلیل یو نبی پر بل نبی افضل مګنه. ځکه چې کوم څوک یو نبی پر بل نبی افضل غني نو خدا معنا چې دغه افضل واقعي د الله تعالی په دربار کې یو څل وړه درجه لري تر دابل. نو د الله تعالی په دربار کې یو چاته درجه ثابتول خو وحي غواړي، دلیل غواړي، بلا دلیل خو نشي کېدای. نو بلا دلیل یو څوک پر بل چا افضل مګړي، کله دلایل و بیا خو یو پر بل باندې فضیلت لري، لکه د نبی عليه الصلاه والسلام فضیلت چې پر نور انبیاء علیهم السلام باندې په احادیثو کې ثابت دي. نو دا ضروری ده ګوري دا احادیث دي، دا د قران کریم آیات دي. کدا سړی د استاد ونه وای او دای په خپل وای چې بس د قران کریم په یېږم، نو دای ولا محال اول د آیاتو تر مابین تعارض ور ترازی، بیا خپل احادیث مختلف ور ترازی اریان بتلري چې وس کم یو حل کم په یو کې وای داسې وکړه بل کو داسې مکه، اخر ودا حدیث سم انکار کی. دا په مذهب کې دنه اوسېدل د دې لپاره ضروری دي چې سړی په پیږي. بیا واتینا عیسی ابن مریم البینات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله كالله تعالى غشتوي ما اقتتل الذين نخبل منزئ قتال بنواي كري الذين أغكسانوا من بعدهم شدد أنبياء نورستوا من بعد ما ورستتر اغا جاءتهم شراغ لها غیلر البینات واضح دلائل ورتراغ لها ولكن اختلفوا لیکن اغوی اختلاف وکی فمنهم بعض داغوی سخا من هغا سوک دی آمن چی ایمان ایراولی ومنهم بعض داغوت من هغا کسانی کفر چی کفر ایوکڑی. ولو شاء الله کالله عز وجل غشتی وای مقتتلون اغوی بخبل تر ما بین نوائی جنگی دلی
ولكن الله يفعل ما يريد، لیکن الله عزوجل فعل کوي ما هغه یریدو چې وای غواړي. په دې آیاتونو کې د دې شی حکمت بیانې چې الله عزوجل کدا غوښتي وای چې دا ټول انسانان پر یو فکر او یو سوچ باندې راجمع کړي، نو الله عزوجل ته دا کار ګران نو، خو الله تعالی د خپل حکمت او مصلحت مطابق د انبیانو څورسته په دې امتونو کې د انبیانو په مقابله کې اختلاف پیدا کړ. یعنی هغوی ته واضح دلائل راغلل، معجزات ورته راغلل، یوې ډلې ومنل او یوې ډلې ونه منل. که الله تعالی غوښتي وای په ټولو یې ومني نو ټولو باندې به منلی وای، خدا الله تعالی په دې کې حکمت لري او لازمي نه ده چې بنده دې خامخا د دې حکمت معلوموي. عمومي حکمت او مصلحت یې دا دی چې دا دنیا د امتحان ځای دی، نو امتحان کې انسان راځي، ځکه نو انسان ته الله تعالی اختیار ورکړي دی، عقل ورکړي دی، فکر ورکړي. ولو شاء الله کچیر غشت وای الله سبحانه وتعالى مقتتل الذين نقتال بنوای کړي خپل منځي الذين اغه کسانو چې د دې امت خلق و من بعدهم ورستتر دي انبياو من بعد ما جاءتهم البينات ورستتر دي چراغ له غویلره البينات واضح دلائل، یعنی تقاضا د دې واضح دلائل خدا و چې دی باید منلی وای، لیکن دی ونه منل. ولكن اختلفوا، لیکن اختلاف وکي په خپل دین کې. فمنهم نو بعض داغوی څخه من اغه کسان سو امنه چې ایمان اراوړي، ومنهم بعض داغو څخه من هغه کسان او کفر چې کفر یې وکړي، بعضی کافران سول او بعضی ایمان راوړي. نو دا اختلاف اخر عقیدوي اختلاف تر قتل پورې ورسېدي. ولو شاء الله کچیر غشتي وای الله عز وجل نو مقتتلو نو دی بخپل تر ما بین قتال او جګړه نوای کړي، لیکن ولكن الله لیکن الله عز وجل يفعل فعل کوي په خپل حکمت او مصلحت سره ما هغه یریدو چې وی غواړي. الله عز وجل چې غواړي د خپل حکمت او مصلحت مطابق دا کوي. مطلب دا دی چې دغه اختلاف د امتحان د پاره دی، تر سوچ په دنیا کې الله عز وجل د دې خپل بندگانو سره امتحان واخلي او هغوی د خپل عقل او فکر څخه کار واخلي. یا ایها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. یا ایها الذين آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، انفقوا مما رزقناكم، تاسو مال نفقه کړئ د الله تعالی فلاره کې، مما رزقناکم د هغه مال نه چې موږ تاسو ته پرېز درکړی دي، من قبل ان یاتی یوم مخکې تر دې چې راسي ورځ لا بیع فیه، داسې ورځ چې په هغه کې خرڅول او رانیول نه وي، ولا خلة او نه دوستي وي، ولا شفاعة او نه سپارش او شفاعت وي، والکافرون او کافران هم دوی الظالمون ظالمان دي. دی کی ترغیب دی و انفاق ته د الله تعالی په لار کې چې مؤمن نه سره د دې خپل بدن د الله په دین کې استعمال کړي، یعنی جهاد وکي، نور عبادت وکي. داسې دی مؤمن ته لازمي ده چې خپل مال هم د خدای عز وجل په لار کې نفقه کړي، دا د دې نمخ کې چې د قیامت ورځ ور باندې راشي. مطلب دا چې د انسان مال او د بدن دواړه د الله تعالی ملکیت دي، خدای الله تعالی د ملکیت په استعمال باندې الله تعالی ثواب ورکړي. دا د الله تعالی فرض یې د پدې خپل بندگانو باندې. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندان، یعنی کسړی فکر وکړي دا ایمان خپل څومره لوی نعمت دی چې الله تعالی بنده ته ورکړي، او دا د الله تعالی پر د احسان. بیا چې د په فکر کې دا پیدا شي چې دا ایمان ډېر لوی نعمت دی، دا به خپل یو نعمت دی چې الله د فکر کې دا خبره ور پیدا کړ، بیا دا شکر غواړي. نو یعنی هر شی چې انسان یې فکر وکړي دا د الله تعالی نعمت دی، حتی چې د هر شی په باره کې دته د خیر فکر ور پیدا کې دا د الله تعالی نعمت دی. نو بنده وکړه د الله تعالی د احساناتو څخه ځان خلاص کړي. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، انفقوا تاسو نفقه کړئ، مما ده هغه مال چې رزقناکم چې موږ تاسو ته پرېز درکړی دی، یعنی مال هم زموږ دی، موږ پرېز درکړی دی، من قبل مخکې تر دې ان یاتی شراسی یوم ورځ، یعنی د قیامت ورځ داسې ورځ لا بیع فیه چې پاغه کې به بیع نه وي،
مطلب دا چې په دغه ورځ به هیڅ شی د اعمال خیر بدل نشي کېدای، د خیر د اعمال بدل به هیڅ شی نشي کېدای، فقط د خیر اعمال دا به تر ټولو بهترین قیمت وی چې د سړي سره موجود. ولا بیع فیه، نو بیع بنوی داسې ورځ چې پاغه کې خرڅول نوی، فیه په دغه ورځ کې چې دی پاغه سره اعمال خیر رانیسی. ولا خلتن، او نبت دوستی وی چې اعمال خیر یو چاته ورکړي چې لازم اعمال خیر واخله د سره وای. ولا شفاعتن، او نبکم شفاعت وی چې لازم اعمال خیر خو نسته د خیر ستا سره پروا نه کی بلا اذن الهی. یعنی نه التدا صورت ته چې دی وای زبت اعمال خیر رانسم یا به خرڅ کم، او نه دا صورت ته چې الته چاته وای چې لازم اعمال خیر واخله، او نه دا صورت ته چې چا اعمال کم سي نو هغه ته وایي چې بس ځه ستاره لپاره دغونه کافي، دا سم نشي کېدای، بلکې التبا اعمال خیر پورا ورکول کیږي او د انسان به ذره ذره ته حاجت. مولانا مفتی محمد تقی صاحب حفظه الله یو ډیره بهترینه خبره لیکلې، هغه وایي چې کله د قیامت ورځ دغه سي ورځ ده او هلته نه بیع ستا، نه دوستی ستا، نه د شفاعت ستا د الله د اذن بغیر، نو بیا انسان وایي ونی غیبت کی، وایي دا غیبت خو ډیره خطرناکه ګناه ده، او ولی یو څوک په چا باندې بهتان وایي، وایي د دې معنا دا ده چې دا غیبت کوونکی انسان او دا بهتان وایونکی انسان، وایي دا داسې مثال دی لکه د خپل نیکی چې یو سړی راواخی شی مضبوطی کی صفای کی برابری کی قرار بل تور کی او په داسې وخت کې ورکی چې د ودې ته اشد حاجت. وایي دې داسې مثال دی لکه په دنیا کې چې یو سړی پیسې وګټي د سهار تر ماښام مزدوري وکړي ستړی سي، نو په اجرت کې د تنخواه ورکړي سي په پاکټ کې ورواچي دې قرار بل چاته ورکی، خپل دومره پیسې هم ځان تراونه ګرځي چې در کوره د کرایه په موټر کې ځان ورسي. وایي دا ډیر زیات بې عقل انسان دی چې په دنیا کې مهنت وکړي، خواري وکړله، تکلیف یې وګالي، لیکن په آخرت کې خپل نیکی هغه چاته ورکړل چې د بد جنرات، یعنی کوم څوک چې څوک غیبت کوي او په داغه غیبت کوي چې د هغه عیوب بیانې ستاد هغه سبد راځي، لیکن هغه ته دومره ډیره لویه ګټه ورسول چې ستاد حاجت په وخت کې تا خپل نیکی ش صفا کړې په پاکټ کې واچولې هغه ته دی ورسپاره، او ستا په دې وخت کې اشد حاجت او خپل د لاس دی ورکړي. اینو د دې څخه انسان باید ځان وساتي. ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون، او کافران هم دا کافران الظالمون ظالمان چې د اعمال او مال موقع چې د اعمال او مال مواقع غلط کړي، یعنی فکر دا چې خپل ځان او خپل مال چیرې مصرف کړي دوی هغه ټول غلط کړي دي، نو په دې وجه باندې ظالمان او په دې وجه باندې ظالمان دي چې طاعات بدنیه او طاعات مالیه پرې ایشي دي، په معصیت مالیه او معصیت بدنیه باندې اخته دي. نو تاسو ای مؤمنو انسانانو داسې مه جوړېږئ لکه دوی چې بدن هم د خدای په نافرمانی کې مصروف دي او دا غرنګ مال هم د الله تعالی په نافرمانی کې مصروف دي. تاسو مال هم د الله تعالی په اطاعت کې، بدن هم د الله تعالی په اطاعت کې استعمال کې. صدق الله العظیم.